اتم نمبر د الله تعالی کلام رښتونه او د واقع مطابق دی او د دروغ ګمان کول پکې هم کفر دی او نه پکې د دروغ ګمان شته. نهم نمبر الله په خپل فیصلو چې کومې کړل دي بدلولی شي، البته خپل فیصلې بدلی نو، لکه د الله وعده ده چې مؤمنین به جنت ته ځي او کافر به جهنم ته ځي. خو که الله وغواړي مؤمن جهنم ته همیشه لیږلی شي او کافر همیشه جنت ته هم لیږلی شي. په الله تعالی باندې څه لازم نه دي. یعنی دا عقیده یاد ساتئ چې په الله تعالی باندې عدل واجب نه دی، خو الله عدل کوي. په الله تعالی باندې فیصلې بدلول چې دي دا واجب نه دي، خو که بدلی نو بدلولی شي. ٹھیک شو؟ عقیده به ذهن ته راغلی. من چې دا وایو الله تعالی په دې قادر د دې ته عمومي قدرت باری تعالی وایي، لیکن الله تعالی داسې نه کوي. الله تعالی داسې نه کوي، دې ته بیا تنزیه باری تعالی وایي. او موږ د دې دوانو قایل یو چې عموم قدرت باری تعالی او تنزیه باری تعالی دا دوانه موږ منو، د دې موږ قایل یو. لسم عقیده الله تعالی نه علاوه نه اله جوړېدو لایق څوک شته او نه څوک اله شته، د هغه نه علاوه اله د عبادت لایق. د عبادت دپاره چې کوم صفات ضروري دي هغه د الله تعالی نه علاوه په بل هیڅ ذات کې موجود نه دي.